إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. محترم و حاضرین د باران متعلق یو څو ضروری اهم خبرې کول غواړو. باران د رب العالمین د طرفنا یو عظیم رحمت دی چې په خپلو بندګانو باندې وروي. باران کله نه کله د خلقو کفرم زیاتی او د مؤمنانو ایمانم زیاتی. حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبے پا مقام کے چې د اسلام د تاریخ یو لویه واقعه ده. د حدیبې په ځای کې باران وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر مونځ وکړو او بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین طرف ته یو خبره وکړه چې اے صحابه تاسو ته پته شته اتدرون ماذا قال ربکم
تاسو ته پته شته چې ستاسو رب نن څه فرمایل؟ ما قال ربکم، ستاسو رب څه ویلې نن شپې؟ تاسو ته پته شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کم شپې باران چې وشو رب دې متعلق فرمایل چې اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. دیو باران د وجنا باز بندگان زما پمای ایمان راوړو او بازی بندگانو زما پما کفر وکړو. باران یو دے او د رب رحمت دے، خو بعض خلق پی مسلمانان شول او بعض خلق پی کافر شول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بہرحال چاچوئے لے مطرنا بفضل اللہ و برحمته فذالک مؤمن بی و کافر بالکواکب. کمو خلقو چوئے چې باران چوشو دا د رب فضل لے او د رب رحمت دے او د رب احسان دے چې په موږ تاسو الله باران وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خلق په الله ایمان راوړو او په کواکب کفر وکړو، په ستوري کفر وکړو. او چا چې ویلې مطرنا بنوع کذا و کذا، دا د فلانکی او د فلانکی د برکت د وجنا چې فلانکی نه دا شی باندې فلانکی د وجنا دا کارو شو، د ستورو د وجنا دا کارو شو. صرف ستوري نه کاغه انسان وی او که ارش وی خو چې د الله نه سیوا وی او چاغه طرف ته نسبت وکړو چې د فلانکی د وجنا وشو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله داسې وایي چې په مای کفر وکړو او په کواکب او په ستوري ایمان راوړو. دا یو مختصر حدیث دی چې باران د رب رحمت دی او کله چې وشي نو بعضې بندگان د رب هغوی وایي چې دا د رب فضل دی په موږ باندې چې باران وشو. او بعضی داسې خلک وي چې هغوی نسبت غیر الله ته کوي چې د فلانکي د وجې نه الله په موږ باران وکړو. نو دوه قسمه خلک د دې باران د وجې نه پیدا کېږي. یو مسلمان مومن چې په الله ایمان دی، په کواکب کفر دی. دویم هغه خلک چې هغوی په ستورو ایمان دی او په الله باندې کفر وکړو. علماء دې ځکه فائدې لیکي چې اے خلکو چې کلم د رب د طرف نه په تاسو یو احسان وشي نو تاسو خپل ذهن ته غیر الله مه راولئ. تعالی الله بچی درکو، ډایرکټ ذهن ته الله راوله. تعالی الله یو بل خوشحالي درکا، ډایرکټ ذهن ته الله راوله. یا تا ته مصیبت را ورسېدو اے مسلمانه، ډایرکټ ذهن ته الله راوله، غیر الله مه راوله. مشهور حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د یو بنده بچی وفات شي رب العالمین ملائکو ته وایي تاسو چې کله د فلانکي د زړه ټوکړه روړه، د زړه میوه روړه، نو هغه تن څه ویل؟ نو ملائک په جواب کې وایي چې رب هغې خو ستا حمد ویلو. فحمد الله چې شکر دی رب چې څه فیصلې کوي زه پې راضي یم. وی رب العالمین په جنت کې یو کالونی یو ځای تیار کړی دی بیل، او هغه علاقې ته نوم دلی دی بیت الحمد. یعنی دلته به هغه خلک اوسیږي چې کم خلک په هر حالت کې د رب حمد بیانوي، ناشکري نه کوي. نو په دغه ځای کې رب العالمین دغه رنګ مومنانو ته ځای ورکړی دی.
نو دی حدیث کې یو ټوکړه منتدار فائدہ راکوي چې اے خلکو نعمت در باندې وشو نسبت الله ته کوا څومره انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې تیر شوي دي دا غوی زندګۍ خلاصه چې راټوله کې نو دا غوی ټول عبادات دا غوی ټول نعمتونه چې راغون کې او ته وګورې دا غ ټولو نسبت الله ته کړی دی چې دا د الله فضل دی یوسف علیه السلام خپل د توحید تذکره په قرآن کې کوي چې مالا الله د توحید عقیده را کړی دا زما پلار له الله د توحید عقیده ور کړی زمانی کا موحدو بیا دا سنوی چې دا زما کمال له وی ذالک من فضل الله دا د الله فضل له نو علماء فرمای کله چې یو کار وشي یو احسان وشي باران وشي پکار دے چې مومن د زبان نه اول لفظ دا روزي چې دا د رب فضل له دویم د شکر کلمات دا دي چې انسان کم نعمت الله ورکړی دی دا تقسیم کی یعنی خلاصتاً د شکر په مفهوم کې دو خبرې داخلي دي یو تنوی زه د رب شکر ادا کوم دو خبرې به ورکی موجودی وي اول دا چې هغه انعام چې رب پې کړی دی دا غي نسبت الله ته کوي معلومیږي دا چې لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قرآن ویلی نو کتا دا هغه نعمت نسبت الله ته وکړو چې دا رب ما ته راکړی دی معلومیږي دا چې تا د شکر یو جز ادا کو د شکر دویم جز دا دی تبعال شکر گزار بنده دربی چې کم نعمت الله درکړي دا تقسیم کې دا شکر دی علم الله درکړي دی دا خلقو ته تقسیم کې لئن شکرتم لازیدنکم الله بدر ته زیاتې تعالی الله مال درکړي دی شکر ادا دی چې تی تقسیم کې لئن شکرتم لازیدنکم الله بدر ته نورم زیات کی دغه رنګي الله در له یو عہده در کړی دا او هغه یو لوی انعام دی د رب د طرف نه تبا هغه د رب بندګانو کې تقسیمه الب ته شکر گزار بنده د رب جوړيږي نو حدیث کې راځي چې باران وشو باز خلکو ویلې چې دا د رب فضل له نو دغه یوې کلمې هغوی مسلمانان کل رب ته راضي شو نو دا باران وریدل دا د رب العالمین د طرف نه یو عظیم رحمت ده اوس دا باران به انسان سرنګي طلب کوي چې رب په مونږ باران وکړي نو دا غي د پاره اوله خبره ضروری ده چې انسان دعاګانې د رب نه ډېرې کوي په خوانو خلقو سیرت چې مطالعه کې د صحابه کرامو یا د تابعینو اغوی چې به دعا وکړه ډایرکټ به رب قبله ولا یو حدیث کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو تنو او هغه आवाज واوریدو درويزونه چې رويزونه आवाज رالو حدیث دې صحیح چې اسقي حدیقت فلانن د فلانی باغ ته اوبو ورکا وای دې حیران شو چې درويزونه څنګه خبره راغلی چې فلانی باغ ته اوبو ورکا ایرويزه وای ما وکړه هغه رويزه چې روانه و زم ور پس روان شوم چې دا به کم باغ ته اوبو ورکي وای یوزه طرف ته راجم شوي او باران په هغه پټي وشو وای چې ما وکړه پټي کې هغه تنو واغه هغه اوبو خپل پټي طرف ته داسې یو قسم ورکولې وای ما ته تاسو کو چې ما خو دې رويزونه
ستا د پټي په باره کې دا خبره واورده چې فلانکي پټي ته اوبه ورکا تاکې څه کمال دی چې دا باران په نورو علاقو باندې نه کېږي صرف ستا پټي باندې کېږي نو هغې ویلې چې بلکل دې کې هېڅ شک نشته دا همیشه زما دا روټین دی چې باران که په نورو ځایونو کېږي او که نه کېږي خو زما په پټي باندې خصوصا باران کېږي ما ورته ویلې تا کې څه کمال دی وی هغې ویلې ما کې کمال دا دی چې زه خپل مال 3 حصې کم یوه حصه زه د رب العالمین په لاره کې وقف کم یوه حصه د رب العالمین په لاره کې وقف کم بله حصه زه په خپله وخورم او په خپل بچو یې وخورم او دا درېیمه حصه چې دا وساتم د پاره د یو تخم چې بل کال زه دا دوباره وکرم بس مال خپل 3 حصې کوم یوه حصه د الله په لارې کې بله حصه ځان د پاره او بله حصه د تخم د پاره ګوره باران رب د هغې په پټي باندې ورولو ولې مال نه حصه ورکوله دا مونږ تاسو دعاګانې کوو دعاګانې نه قبلیږي مولیان لګیا دي منبرو باندې دعاګانې کوي دعاګانې نه قبلیږي بارانونه نه کیږي آخر ولې خلق د خپل مال نه حصه نه ورکوي یو عالم ډېره سخته خبره کړې ده هغه وایي علماو له پکار دي چې خلکو ته دا نه وایي چې خلکو صدقې کوئ وایي ځکه خلک خو صدقات کوي 10 روپۍ دي کور پې نه روانېږي یا 20 روپۍ دي یا 50 دي وریږي خو زکات نه ورکوي وایي خلکو ته د زکات حکم ورکوي چې خلکو زکاتونه در باندې فرض دي زکاتونه ورکوي نن چې دا خشکي مونږ تاسو ته ښکاري بارانونه نه کېږي ولې خلک د خپل مال نه زکات نه ورکوي یو صحیح حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ رب العالمین باپا خلق باندے بارانونا ادروی ولی زکاة نور گئی چې ترڅو پورې زکات نه ورکې رب اسمان نه باران ودري ختم بکی سوال راځي چې بیا هم باران وشي یو طرف ته حدیث کې راځي ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء که خلق زکات نه ورکي اسمان نه باران نه کیږي نو سوال راځي بل طرف ته خو باران وشي لکه خلک وای مړه د هریان هم دا خبرې کوي دا د دې خبرې نه دي وروره دا زمانه د اوړي راوړي کله خوشحالي کله خفګان رب نشته د هریان رب نه مني کله باران کله خشکی دا دروغ خبرې دي چې یو خالق دی یو مالک دی یو رازق دی چې په خلکو بارانونه وروي یو فیصلې کوي نه دا نظام دی کله به خوشحالي وي کله به خفګان وي کله به زلزله وي کله به نه وي رب نه مني نو که څوک دا وایي چې مړه دا خو د کائنات نظام دی دا خو دا خبره نه ده چې زکات نه ورکوي نو باران به نه کېږي راشه خلک زکات نه ورکوي بیا هم بارانونه کېږي نو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجه بیانه کړی لولا البهائم لم يمطروا اے خلقو ستاسو چې کم ګمان دی چې مړه بس دا خو د کائنات رول دی کله خوشحالي کله خفګان کله خشکی کله باران رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اے خلقو خبره دې سندا دا بارانونه چې در باندې کېږي لولا البهائم لم يمطروا
دا خو زناورو ته دعاګانې کوي کچرې زناور نه وی بارانونه بنوي دا خو د زناورو د وجې نه په تاسو باندې رب العالمین رحمتونو بارانونه وروي که دا زناور نه وی الله به په تاسو بارانونه نه کولی یو حدیث کی راځي د وقت پیغمبر خپل قوم استسقا د پارا میدان تراجمه ک چې دعا وغواړي چې باران وشي کله چې خلق را جمع شول نو رب العالمین آغا پیغمبر ته وحیو کا چې خپل قوم دی واپس کا ستاسو استسقا مستاجت نشتا رب العالمین د باران ورولو فیصله کړی دا ستاسو دعاګانو ته حاجت نشته وی هغه وخت پیغمبر ویلې چې ربه څه چل شوی وی دلته میږي ما نه د باران طلب وکړو ما د میږي دعا قبول کو په تاسو مې باران ورولو فیصله وکړه دا نور حشرات مخلوقات دا د رب نه دعاګانې غواړي نو دیو جن پماو تا باران کیږي ورنا زکاتونه مونږ تاسو بند کړي دي الا من رحم ربک بعض خلک وی چې د خپل مال ایک نواله تر 100 پر څومره زکات دا ټول ادا کړي نو بارانونو د بندش د پاره یو وجدا دا چې خلک د خپل مال نه زکات نه ورکړي بل وجه دا چې دا بارانونه نه کیږي او دعاګانې نه قبليږي ګډه کې حرام پراته سعد رضی الله عنه فرمایي یو ځل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ادعوا الله لي تکم مستجاب الدعوات اے دا الله پیغمبر رب نه دعا وغواړه چې رب زما هر دعا قبلې سعد رضی الله عنه وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اے دا اللہ پیغمبر درب نہ دعا وغواړه چې زم مستجاب الدعوات شم هر دعا میں رب العالمین قبلی نوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اے سعد اطب مطعمک تکم مستجاب الدعوات اے سعد خپل خوراک دی پاک کا رب العالمین بتا مستجاب الدعوات وګرځي خپل خوراک دی پاک کا چې خوراک دی پاک شو په خپل بدر رب العالمین د طرف نستا هر دعا قبلی خوراک پاک کا نو کلا چې دعاګانې نه قبليږي اصل وجه دا ده چې ګېډو کې حرام پراته وي یو حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبر مدفون بالابواب یو تنبوي دمرا غربت سرا به دو چار وی چې په سر باندې به څه نوي دګدلو د پارا گرد و غبار به پروت وی مدفون بالابواب خلق به د خپلو محفلونو نشړي چې مړه غریب سړی ولی زمون محفل ترازه تو خو ډیر کمزور سړی یو فقیر سړی به وي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خواغب دمرا قیمتی انسان وی دا رب العالمین پنیس باندے لو اقسم علی اللہ لابرہو اغب دا رب العالمین پنیس دمرا لوی شخصیت وی چاگوی قسم نے ربا دا کارو کا لابرہو وی رب العالمین بداغ قسم پورا کئی واغا کار بکی وی بڑیر کمزور ہے خوچ کل وی ربا قسم دے دا کار بکوے رب تا قسم ورکی قسم دے رب دا کار بکوے رب العالمین ہم حق کارو کی
زکوی زمان ایک بندر مامان دے قسم اکڑو ربی قسم پورا کہے داولی خیٹه کې به څه پراته حلال به پراته یو تابعی دی محمد ابن منکر او ډېر پرهیزګاره تابعیو د هغې په سیرت کې راځي وایي دومره پرهیزګاره و چې کله به دا خبر هم کوله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم एकदम به په سلګوش او په جړا بش ډېر نیک انسان و نو هغه یو واقعه نقل کوي چې زه په مدینه کې په یو مسجد کې وم وایي باران نه کېدو وایي په دې کې ما یو تن وکته چې ډېر غریب مسکین فقیر سړی و وایي د شپې راغو او ما ځان بوله کړی و بس یو سیټ ته زه ناست وم وایي هغه لګیا دی رب ته قسم خوري چې رب قسم نه نن به باران کې دا څه د ګپ خبرې نه دي ما او تا دي خورو که نه خو هغه نیکو او په خپل د رب سره تعلق باندې یقین و وایي دا قسمونه یې خوړل ما ځان بوله کړی و ما د اواز اورېدو وایي ډېر وخت باران نه و شوی وایي لږ وخت تېر نه و چې باران एकदम شروع شو وایي زه حیران شو د هغې تقوا ته د هغې پرهیزګارۍ ته وایي چې باران شروع شو چې دی وکتل چې باران خو شروع شو وایي دعا یې بنده کا وایي ما یې سیل کولو چې دا څه کوي وایي بیا موس باندې ودرېدو رکعتونه یې کول او بیا چې به یې دعا غوښتله رب ته به یې رب ستا شکر دی چې زما دعا دې قبوله کا وایي بیا به یې شکریا ادا کوله لګیا و وایي چې سهار د بانګونو ټایم شو एकदम د مسجد نه بهر ووت وایي زما ورته خیال و وایي چې خلک مسجد طرف ته رالل دیم ورسره رالو چاته یې حلونه ویلو چې زم چېرته عبادت کوم بس خلکو ته ویلې چې تاسو مسجد ته رالی زم مسجد ته رالم پته ونه لګېده چې دې د شپې بندګي کړې ده د رب عملونه به یې خپل پټول عملونه به پټول چې څوک رانه ښکاره نه شي ځکه یو عالم کتاب لیکلی دی او په هغې کې یوه خبرې لیکلې ده او ډېره قیمتي خبره ده خبره دا ده چې خلکو کله نه کله یو عمل کول پکار دي او بیا پټول پکار دي دا دې دپاره چې پر ورځ د قیامت انسان اعمال خرابېږي نو که یو عمل صرف رب ته معلوم او بل تا ته معلوم بل چاته نه معلوم کېدی شي د الله په نسبت یو عمل ته الله وبخي ځکه یو واقعه بیانه کړې ده چې یو عالم و او ډېر غټ عالم تیر شوی او ډېر غټ کتابونه یې لیکلي وو خو چې کله وفات شو وایي شاګرد په خوب کې ولیدو چې استاد محترم ته خو ډېر غټ دعوت کړی و رب در سره څه معامله وکړه وایي هغې ورته وویلې چې ټول اعمال مې خراب شول دې کې م ریاکاري وه بیاناتو کې م ریاکاري وه کتابونو کې م ریاکاري وه په یو عمل بچ شوم وایي په کوم عمل وایي په تهجدو وایي پټ به مې کول هغې نه رانه څوک نه و خبر وایي په هغه عمل زه الله خلاص کړم مونږ تاسو ډېر نیکۍ کوو دې کې هېڅ شک نشته صدقې به هم کوو خلکو سره به ښه هم کوو خو بعضې ښه په کار دی مونږ تاسو وکړو او داسې ښه وي او داسې پټ وکړو چې حدیث کې راځي هغه کس ته به الله د عرش سوری ورکوي چې په ښي لاس باندې صدقه وکړي او ګس لاس ته خبر نه شي چې د ښي لاس څه خرج کړل الله دې مونږ کې داسې جذبه را پیدا کړي چې داسې صدقې کوو چې په دې ښي لاس صدقه کوو او ګس لاس رانه خبر نه وي چې د ښي لاس صدقه کړل نو ګوره هغه عالم په پټ عمل خلاص شوی دی د رب په نیز بعضې پټ نیک اعمال کول پکار دي خپل نیک اعمال پټول پکار دي نو د عالم فرمایي چې بیا د سحر مونځ ته راغی خو ما په ټارګټ کې اخیستلی و چې ما لې چې والله دوستي در سره وکړم پرېږدمه دې نه
وای بس چې سهار خلک کورونو ته روان شول زه دې تن پسې روان شوم وای چې ورلم یو زوړ غونتې کور دی جمپړی ورته ووایه په هغې کې کور دی وای ما پې سلام واچولو وای ما ته وایي چې څه رنګ راغلی څه بوټان یا چپلې ګنډې وای ما ته پته ولګېده چې موچي دی موچیتوب کوي ځکه دا خبره وکړه او بل د هغې د کور بعضې علاماتو نه معلومېده وای ما ورته ویلې نه تا سره دوستۍ له راغلی یم ته د دوستۍ لایق یې وای هغه په ما پوه شو چې دی زما د عمل نه خبر شوی دی ځکه هوښیار خلک وو وای راته وایي زه ټیک ده دوستي به در سره وکړم او بس دا زما کور دی بس په نشانه واخله او انشاءالله زندگی و سبا به ملاقات کوو عالم وی چې سبا له زه ورغلم جمپړۍ نه وه زه حیران شوم وای ما هلته خلکو ته وویلې دلته فلانې چېرته تللی دی وای یو ښځه راته کور کې وایي هغه ته چې پرون راغلی وې تا ورته څه وویلې چې هغه وتښتېدو وای ما خو ورته څه نه دي ویلي صرف مې ورته وویلې تا سره دوستي کوم وای هغه ډېر نیک عمله سړی دی کیدای شي ته د هغې د یو نیک عمل نه خبر شوی هغه وایي داسې نه چې خلکو ته وایي فلانی نیک سړی دی نو هغه ځای علاقې نه هم تشریف ویوړ خپل نیکۍ به یې دومره پټولې داسې خلک چې دعاګانې کوي نو رب العالمین د دغه رنګ خلکو دعاګانې قبلوي رب خپل رحمتونو فیصلې کوي مونږ تاسو خپلې نیکۍ څه کوې د خلکو عیبونه تلاش کوو فلاني ته وګوره د خلکو عیبونو پسې نښتي یو خپلې نیکۍ ښکاره کوو او د بل بدیانې ښکاره کوو هله خوشحالیږو چې بل وایي فلانی ښه سړی دی او فلانکی بد سړی دی سلف صالحینو روټین دا نه و هغوی به خپل نیکۍ پټولې او د خلکو نیکۍ به ښکاره کولې موږ د خلکو عیبونو پسې یو علما فرمایي که چېرې موږ دا ووایو چې رب به موږ د رحم فیصلې وکړي په کار دی چې موږ خپل عیبونو باندې ګوتې کړو یو عالم یو واقعه بیانوي و یو ځای کې باران نه کېدو چې باران نه کېدو نو خلکو یو عالم ته تشریف وړو چې جی تاسو لږ دعا وکړئ چې رب باران وکړي یا عالم ویل چې زه تاسو کې تر څو پورې موجود یم دعاګانې فایده نه کوي زه تاسو نه ځم تاسو ګورئ چې باران در باندې کېږي او که نه نو د هغه علاقې نه هغه عالم تشریف ویوړو خلکو کتل چې واقعي باران شروع شو چې څرنګه هغه عالم د هغه علاقې نه ووتو باران شروع شو وی خلک دوباره هغه عالم لا ورغلل چې تا به څه چل کولو واقعي چې لاړې باران شروع شو نو یا هغه عالم ورته وویلې زه څه بد عمله نه یم الحمدلله خپل دین کار کوم خو لیکن دا باران چې په تاسو نه کېدو اصل وجه دا ده چې تاسو به نورو ته ګوتې نیولې چې فلانکی داسې ټیک نه دی فلانکی داسې دی فلانکی داسې دی نو الله رحمت باران په تاسو نه ورولو ما فیصله وکړه راشه په ځان ګوتې کېده نو چې په ځان ګوتې کېدې رب بیا د رحمتونو بارانونو فیصلې کوي نو په تاسو ځکه باران وشو ګوره اعمالکم عمالکم د انسان عملونه دا په انسانانو باندې فیصلې کوي دا مونږ تاسو چې حکمرانانو نه ګیلې کوو دا مونږ تاسو چې د معاشرې نه ګیلې کوو دا مونږ تاسو چې د کلي د افرادو نه ګیلې کوو دا ولې دا زمونږ عملونه دي اعمالکم عمالکم څنګه چې عمل وي داسې به در باندې حاکمان مسلط کوي الله کله چې انسان عمل ټیک شي رب بیا فیصلې ټیک کوي بهر صورت دا باران دا د رب العالمین د طرف نه یو لوی رحمت دی صلح حدیبه کې چې کله باران وشو حدیبی په مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه باران د وجه نه بعضې خلکو په الله ایمان راوړو او کفر یې وکړو په کواکبو باندې او بعضې خلک داسې وو چې هغوی ایمان روړو په کواکبو په ستورو باندې چې دا د ستورو په برکت باندې
او په الله جل شانه باندې کفر وکړو. دا ولی نسبت غیر الله طرف ته وکړو. کله چې مونږ باندې رب رحمتونو باران ووري، علما فرمایي کله چې باران وریږي پکار دی چې ما او تا دعاګانې ډېرې کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به باران وریدو نو نور به یو قسم دعاګانې کولې چې رب په مونږ باندې ډېر رحمتونه ووروه. دا یاد ولرو باران چې څومره نقصانات کوي دا دومره نقصانات نه دي بنسبت د باران نه کېدلو چې څومره نقصانات دي. چې باران په یو علاقه کې نه کېږي دا ډېر غټ نقصان دی بنسبت د هغه څه چې باران کېږي. بل بارانونه چې کېږي نو هغه ټیم علما فایده کې لیکي چې په کار د موت دعاګانې غواړو چې رب په مونږ باران وکړي. استدلال نیسي د قرآن کریم د آیتنا ذکریا علیه السلام چې کله په مریم علیه السلام باندې تیر شو نو مریم علیه السلام سره میوې پرتې وې بے موسمه د کرامتو. نو ذکریا علیه السلام ورته ویلي انا لک هذا دا میوې چرته نه رالې بے موسمه میوې اے موسم نو دا د رب العالمین فضل دی او په نیکانو خلقو کوي. د خبیب رضی الله عنه په باره کې راځي کله چې کفارو قید کو غیر چا پیرت کفارو درېدلي څوک نه پرېښول چې د لوږې د لاسه وژنو. یو بوډۍ واقعه بیانوي وایي زه چې خبیب رضی الله تعالی عنه له ورغلم وایي چې ما وکته میوې ورته پرتې وې او په عربو کې د هغه میوو نیمو نشان نه و موسم هم نه و او رب العالمین خبیب رضی الله عنه ته بې موسمه میوې ږدلې وې. داسې بې موسمه میوې مریم علیه السلام سره پرتې وې. په دې کې ذکریا علیه السلام په تېرېدو څه ورته وایي انا لک هذا دا میوې کم طرف نه راغلې قالت ومن عند الله وی دا د الله د طرف نه راغلې. چې دا خبره وکړه ذکریا علیه السلام نعمت وکړه اوس داسې نه چې حسد کوي وی ربا دیلا بے موسمه میں وور کولے شی زم بڑایما مالم بے موسمه اولاد راکی دیل بے موسمه میوی ورکے زمان موسم د بچو نه ده خو بے موسمه اولاد راکی. قرآن وی خپل محراب کی عبادت کولو آواز ورته وشو چې ذکریا انا نبشرک بغلام مونږ تا یو الګ درکو. الله ولا اولاد ورکو په دی عمر کې بوډا. نو ګوره علما دې ځکه فایده لیکي چا سره د نعمت وکړو هغه ټیم به رب نه نعمت غواړي. چا سره د یو غټ نعمت وکړو حسد بنه کې بلکې ته به هم د رب ته وایې چې ربه مالم داسې یو لوی نعمت راکړه او هغه ټیم بیا رب دعاګانې قبلوي. تا باران وکړه باران کې به نورم دعاګانې غواړې ربه نورم دا رحمت زیات کا. اللهم اغثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو تن راغی په منبر تشریف فرماو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تن ورته وایي د الله پیغمبر بارانونه نه کېږي شړي ارس ویران شول زناور ته کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړل په منبر باندې اللهم اغثنا. علما نقطې لیکي که یو تن خطبه په دوران کې امام څخه خبرې کوي جایز دي خپل درمیان کې به خبرې نه کوي. دا خطبه اوریدل د امام دا دومره لازم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو تن بل ته وایي چې انصت چپ شه فقط لغوته وي دیم لغوه کارو چاته به ویم نه چې چپ شه. راجع قول مطابق سلام بم نه اچي او نه به د بل سلام اخلي. دا پرشنګې دا بم د بل نه اخلي نه به په بل اچي بس چپ خاموش خطبه به اوري. حاکم احادیثو کې چې راغلي خبرې شوي دي هغه امام سره شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې تشریف فرماو یو تن رالوی چې لږ باران د پاره دعا وکړه
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم اغثنا اللهم اغثنا. انس رضی الله عنه فرمای په اسمان کې هیڅ روزه نه وه، خو چې مونږ خطبه واورېده او مونځ مو کړو چې بهر وتو د باران نه ځانونه پټول، داسې ډایرکټ دعا الله قبوله کړه. بیا انس رضی الله عنه فرمای یو هفته باران مسلسل ورېدو، هر ځای کې اوبه ولاړې وې. وایي چې کته بیا یو تن مخې ته ودرېدو، پته نه لګي راوي وایي چې دا هماغه تن و که بل تن و. او بیا یې ویلې چې ای د الله رسوله هر ځای کې اوبه دي، لږ د رب نه وغواړه چې په موږ تاسو باران ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم حوالینا ولا علینا. داسې ونیولې ربه باران بند کا، ځکه ته به مستحق نه یې، نور ځایونو کې خو به خلک مستحق وي که نه. نو یې فرمایل اللهم حوالینا ولا علینا. رب غیر چا پیری واره مونږ ته هیڅ حاجت نشته، رب په مونږ بس کې. انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه او مونږ چې کله موږ ختم کو چې بهر وتو نو نور راخته او نور بازي زینه وچ کړیو، داسې دعاګانې به قبلې دي. بهر صورت ما او تا الله نه په دې وخت کې ډېرې دعاګانې غواړي، جمعتونو کې هم دعاګانې شروع دي، هر ځای کې دعاګانې شروع دي، خو قبلېږي نه. آخر وجه څه ده؟ نو یو وجه دا ده چې موږ دعاګانې کمزوري کړي دي. دویم دا موږ حرامو له زور ورکړی. دریم دا چې څوک وایي دا بارونه نه چې کېږي، داسې خبره ده نه، دا د ځناورو د وجې نه الله په موږ تاسو باندې رحم کوي او بارانونه وروي. بل دا چې زموږ ستاسو په معاشره کې استغفار کم شوی دی. دا استغفار چې کم شي که نه، دا بخنه د رب نه، دا جړاګانې د رب نه، نو بیا رب العالمین بارانونه بندوي. اوس څومره انسانان دي په دې دنیا کې، د جړا ماده کمه شوې ده. صحابه کرامو سیرت چې وګورئ، د تابعینو سیرت چې وګورئ، د سلف صالحینو سیرت چې وګورئ، هغوی کې د جړا صفت ډېر زیات. هغوی چې به د قرآن تلاوت کولو جړل به، هغوی چې به دین اورېدو، د دین خبرې به اورېدې جړل به کول. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف صحابه کرامو ته دومره وفرمایل انکم تفتنون فی قبورکم، اے خلقو په قبرونو کې به په تاسو سخت امتحانات راځي. صحابه فرمایي چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې نه وه، فزج المسلمون زجا. مسجد نبوي کې یو تیز آواز شو د جړا، خلکو چغه کا ویریدل، هغوی کې د جړا صفت و. قرآن وایي اے خلکو تاسو استغفار وایه، الله نه بخنه غواړئ. مونږ کې هغه د توبې اماده ختمه شوې ده چې مونږ الله ته وجاړو چې رب کوم ګناهونه م کړي دي ربه معافي راته وکړي. دا ماده مونږ کې ختمه شوې ده. آخر ولې زمونږ ګناهونه زیات شوي دي او دومره زیات شوي دي چې ما او تا ذهن ته دا خبر راوستلی هم نشو چې زه به د رب نه توبه وباسم. دومره ګناهونه مونږ په ځان اچولي، د خلکو مالونه هم دومره والي دي چې ښه یقیني راته پته ده چې توبه وباسم په ما به ډېر وخت لګي. دا زمونږ حالت دی او دا یقیني خبرې دي، خو چا کې چې د ایمان غیرت وي په هغې په دې خبرو پوهېږي. نو استغفار ویل پکار دی. قرآن وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. دا د نوح علیه السلام تذکره قرآن کې چې قوم ته ویلې قوم استغفار ووایه رب مو بخي. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانونه به درماندې وورئ، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، زامن بدرلار رب العالمین زیاد کی انعامات دی. مطلب دا دے استغفار وای رب بدر باندې رحمتونو بارانونه ورای. الله دې زموږ ستاسو فطرت داسې جوړ کی چې رب ته عاجزي او فریادونه کو. دا رب چې دا په موږ تاسو مشکلات، کله مالی مشکلات، کله د باران مسائل، دا ټول پیدا کوي دې دپاره چې دا خلک ماته عاجزي وکړي. الله دې موږ تاسو کې عاجزي صفت پیدا کړي.
الله دې مونږ تاسو نیک عمله کړي، الله دې زمونږ اولاد، الله جل شانه دې زمونږ دا کلی، زمونږ دا وطن دا د قرآن و سنت مرکز جوړ کړي. وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.